أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. صدق الله العظيم. سورة الشورى پینزیشتم سپارہ ویشتم آیات. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. اللہ پاک پدی دنیا کے ډیر څه پیدا کړی دي د انسان لپاره، او دے انسان دا پارے رزق پا اندازہ مقرر کردی دی څومره چې اللہ غواړي بقدر ما یشاء اقا اندازے باندې رزق بندیانو لور کئی. چاله رزق ډیر دی او چاله کم دی، څوک غریب دی او څوک مالدار دی. دا اللہ حکمت دا تقاضا کی چې ټول یو شان ما پیدا کوا، ټول یو شان مالدار ما پیدا کوا. دا اللہ قدرت کی پوئی کی پی نو اللہ حکمت تقاضا کولا چې بے اندازی روزی ارچاله نه ورکوي، په اندازې ورکوي. که تمام مخلوق یو شانتی مالدار وی او بے اندازے رزق ارچاله ورکړی کېدی نو عموماً پدې خلقو کې باز غرور، تکبر، سرکشی، فتنه و فساد پیدا شو. نه به د الله په مخ کې سر ښکته کو او نه به د الله د مخلوق خاطر کو، نه به د خدای خاطر او نه به د بنده خاطر. کټول مالدار وی نو نه د الله خاطر او نه د یو بنده خاطر. او کم بنده تا چې څومره ډیر رزق ملاوی دی ناغه به نورم بے صبر او حرص به کو چې نورم زیات شي. یو حدیث مبارک کې دی که دوه وعده د یو بنده د سرو زرو شي، وادي او لوی میدان ته وي، دوه لوی لوی میدانونه د سرو زرو ډک وي، او دا د یو انساني نه دی وایي که دغه عمره یو میدان بلم وي همزه ماوي نو مړېدل نشته. یا قناعت پر کند یا خاک گور، یا خو قناعت سره بنده صبر شي او یا د قبر په خاورو بیا لا سترګې مړې شي. نو بے صبری با و حرص با و لالچ با. تاسو گیر چا پیرا که خیالو که چه دا کم ملکونا دیر پا ترقی دی نو دنر گیر چا پیرا کمزوری ملکونه ته په قلار وخت نشي تیرولی. کوشش کوي چې زما د عمل زما د خو د ګاونډي د عمل دم زما شي.
تو چې هغه والي نو پسې د بل ګاونډي خیال کوي چې دا بل هم زما شي. روغ روغ حکومتونه هم صبرېږي نه او داسې مالدارې کورنۍ هم صبرېږي نه، غیر چاپېره کوشش کوي د زیات په طلب کې دي. د هر بنده دا خیالي چې د ټولو خلکو کورونه دې خالي شي او زما کور دې ډک شي. نو په داسې حالاتو کې چې د بنده دا جذبات وي نو د مالدارۍ فایده نه او نقصان زیات، چې ټول خلک مالدار شي ټول به فسادیان شي، یو قسم دباویږي نه د چا نه به. که الله وغواړي او دا تمام خلق مالدارم کې او بیا ولا مینه محبت ورکړه، دا الله اختیار دی، خو موجوده حالاتو کې دقه خطره ده. نو الله څوک غریب پیدا کړ، څوک یې مالدار پیدا کړ. چاله چې ډېر مال الله ورکوي الله پې پوهېږي چې دا بس دې بنده سره مناسب دی، چاله یې لږ ورکړی الله ته پته چې دله دا لږ مال مناسب دی. د خپل حکمت مطابق چاله لږ او چاله ډېر ورکړي، یو شان کړي نه دي. اوس که یو بنده دا سوال وکړي چې په دې جنت کې خو به الله هر چاله خوشحالي ورکوي، نه هلته هم فساد راشي. په جنت کې غمجن نشته او غریب پکې نشته، ټول مالدار دي او ټول خوشحاله دي. بیا خو پکار دی چې هلته هم فساد راشي، خو نه داسې نه ده. په جنت کې چې څومره بندیان موجود وي په هغې ټولو کې به حرص بالکل نه وي، لالچ او حرص به بالکل نه وي. او دنیا خدای داسې جوړه کړې چې دې کې لالچ او حرص شته. نو په آخرت کې په جنت کې فساد نه پیدا کېږي، هلته الله هر چاله نعمتونه بسیاره ورکوي بغیر حساب ورکوي. ولو بسط الله الرزق لعباده، کچره الله فراخ کړي وي رزق د خپلو بندیانو، لبغوا فی الارض، نو خامخا به دوی بغاوت کړي وي په ځمکه کې، فساد به پیدا کړي وي په ځمکه کې. ولکن ينزل بقدر ما یشاء، لیکن نازلی اللہ پاک بقدر ما یشاء، پاک اندازہ بانے چکم اللہ غواری. انہو بعباده خبیر بصیر، بے شک دا اللہ پاک پخپلو باندیانو باندے خبیر خبردار دے او بصیر لدن کے دے، دا ہر چا دا حال خبر دے او دا ہر چا حال ویلی. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، کله کله داسې وشي چې بارانونه نه وریږي، قحطسالي راشي، او دا بندیان دا باران کېدو نه ناامید شي، ظاهری حالاتو ته ګوري، اسبابو ته ګوري، چې بس باران نه کېږي، مایوس شي. دقه وخت کې الله پاک باران رحمت وکړي، په خپل مهربانۍ باندې هر طرف ته بارانونه الله ووري او د مخلوق حاجتونه پوره کړي. الله ثابتوي چې د رزق اسباب هم د الله سره دي، رزق الله درکوي، خو د رزق اسباب بارانونه وغیره دا هم الله سره دي. نو څنګه چې الله روزي په یو خاص اندازه باندې ورکوي، نو دا باران هم خاص اوقاتو کې خاص مقدار کې الله پاک کوي. نو دا ټول د الله اختیار کړي او د خپل حکمت موافق دا کارونه الله پاک کوي.
وهو الذي ينزل الغيث او دا اللہ غزات چ نازل ای باران ينزل الغيث باران نازل ای من بعد ما قنطوا رستو دا دین چ دا خلق نا امید شي دا خلق نا امید شي دا اللہ دا رحمتنا نا امید کے دل دا دا کافر طریقہ دا من امید کے گا نا امید کے دل دا اللہ دا رحمتنا دا دا کافر عادت تے خو یو مومن دے چھ ظاہری اسباب تا اگوری نظر پہ واچی او غدا شوی چھ سازگار نوی نو دا اسباب تر حد پور دے نا امیدی اکی پتے دے کافر نہ دے خدا دا خوخل کلم کی گی ظاہری اسباب تا چگور نو حالات دا سی چھ منگنا امید ہوئی بعض نیکان انداز ہوئی اللہ مسبب الاسباب دے اللہ بولا بل سبب پیدا کی خو ظاہری اسباب دا سی چھ منگنا امید ہوئی لیکن یوسف علیہ السلام رونا کہ بنیامین تینا گرفتار شو پا مصر کی یوسف علیہ السلام دا اللہ پا حکم باندی اشار کا رونو ار قسم کوششو کو دا یو پزے بل والا دا بل پزے بل والا دے گرفتار کو دے را پریدا ماونی سو دے والا را پریدا راتا یوسف علیہ السلام ہوتے دا خود ظلم دی چی گناہ دیو کہ او صدا دی بل دا ملائی دا کار من نکو بیاغوی زورم کو فزوری ترور را خلاصو خدا یوسف علیہ السلام مخی زورم اولا رسیدا دقا دے کہ وی نا امید شی چی بنیامین نخلاصی گی ظاہری حالات دا سری چی حکومت نیولے دو نیپری دی اس دقا حال اللہ قرآن کے ویلے دے فلما استیئسوا منه خلصوا نجیا چی دا یوسف علیہ السلام رونا دا بنیامین پخلاصی کی نا امید شنیو طرف تے مشورے تبیا اجلاس اوکو میٹنگیو کو چی سبا کو تی اور پاتے شوئے زخو نظم او تاصلات شاہ بابا تا ہوا ہے چستا دوی اغلاق کرے دو پا اغلاق کی گرفتار دو منقبل کوششو کو خونو شو تا غدے کی ظاہری حالات او اسباب پا اعتبار دو یوسف علیہ السلام رونا اولیانو بزرگانو پر نا امید شو تو دا نا امیدی گناہ ندا کدا مومن یقین وی چی اللہ پاک چی سکینا بکی و ظاہری حالات دا شدی نو کلا کلا دا باران نا بندیان نا امید شد ظاہری حالات او اسباب پا اعتبار نو اللہ رحمت راور وینشر رحمته اللہ راخوری خپل رحمت وهو الولی الحمید دا اللہ پاک کارساز دے الولیو ام دے کارساز دے او حمید تعریفون والا دے خوب والا دے ومن آیاته خلق السماوات والارض او بعد دا قدرت دا نشانات نداری دا اللہ دا قدرت پا نشانات کی دا خبر خلق السماوات والارض پیدا کول دا اسمانون او دزمکی دی دا ازمک و اسمان پیدا کول دا دا اللہ دا قدرت یو نشان دی رزق رسول دام دا اللہ قدرت تے بارانون کول دام دا اللہ قدرت و قبضہ کی دی اور دا ازمک اسمان پیدا کول دام دا اللہ قدرت تے دا قدرت نشانات دی وما بث فيهما من دابة ومن آياته خلق السماوات والأرض او بعضی دا نشانات دا قدرت دا اللہ نا خلق السماوات والأرض پیدا کول دا اسمانونو او دزمکی دی وما بث فيهما من دابة او اغا سچ اللہ خوار کری دی فيهما پزمکو پا اسمان کے من دابت جاندار
پزمکه کم جاندار دی و پا اسمان کم جاندار شتا دا اسمان جاندارنا مراد فرشتی دی یا اغا مخلوق دی چلا فی الحال انسان تا ندے معلوم اسمان کے دا سی مخلوقات شتا چا اغا لامن تا معلوم ندی اللہ تا معلوم دی چار سا پکی دی سنگا چی پزمکه کے حیوانات تی نو دغا سی با اسمان کم حیوانات تی خو من تلا علم نشتا وهو على جمعهم اذا يشاء قدير او دا اللہ پاک پا جمع کولو دا دے طول مخلوقاتو باندے اذا يشاء چکل اغواری قدیر قادر دے چی سمر مخلوق اللہ پیدا کی خوار کری دی دا بطول را جمع کی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم اغا مصیبت چی تاسو ترسیگی وما اصابکم اغا سچ تاسو ترسیگی من مصیبت نس مصیبتنا فبما کسبت ایدیکم پس سبب دا اغا سچ کم کسب ستاسو لاسنو کرنے کم دا گناہ کار چی تاسو کرنے نوم دا غیب پا وجہ تاسو تا تکلیف رسیگی وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ او معافی کئی اللہ دا دیر گناہنو دیر گناہنو اللہ معاف کر دا بعض سزا ورکی دا طول سزا نہ ورکی پا دنیا کے آخرت کے وہ حساب کتاب کی گی خو پا دنیا کے دا طول عملون سزا اللہ نہ ورکی دیر معاف کئی اللہ سے دا لگ لگ سزا ورکی دا کم غم و تکلیف چی جوڑ دی دا لگ عمل او دا دین دیر غم آخرت تا پاتے گی اللہ پاک چسنگ نعمتون پا خاص اندازہ پا خاص اوقاتو کی ورکی نو دقا شانتی دا مصیبتون نازلول دا دیم خاص اسباب بھی نعمتون پا اسبابو خدا مصیبتون پا اسبابو دی مثال پا طور بانی یو بندتا سو سختی و تکلیف او رسیدن نو دا دے سختی و دا تکلیف و سبب قریب یا بعید دا دے بند عمل لی دا دے تکلیف راتلو سبب دا دے انسان عمل لی چلا عمل نیز دے وقت شوئے که روست وقت شوئے نو دا بند دا عمل پا وجبان لی دا تا تکلیف رسی تا تکلیف رسیدو سبب قریب یا بعید دا دے انسان عمل مثال پتوری و سڑے خیٹے خراب شو ندا مرض دل الاسمان نرا کچھ سر بد پریدی کڑے گڑ وڑ سیزونے خولی لی خیٹے خراب دا دا عمل لی دا خیٹے دا درد دتا دا بے احتیاطین و رسیدر کم شے چے پا دا صاف ندے غیوالے کوڑا بس دا غیر خیٹه خراب ورسو نو چه کم تکلیف انسان ترسی نو دا بس سناس عمل دا سی کڑی چه دا غیر پوجد تلا صدا ورسید از پتوی چه دنیا که خور زبرگان همشتا چه شلق را پریوتنا غزبرگ سا گناه کرده وا یو گناهگار دی گناه اکلو پاغ شلق را پریوتا نو دا خواہ که دا بزرگ پہ ولے خوک شو دے بزرگ خود گناہ کار نہ کرے دا دے جواب دار چھ کلا کلا یو بندہ گناہ نہ کرے خود بل دا گناہ پا وجہ دتا تکلیف رسی و مثال دا سے دے لکہ یو معشوم دے دا پایو رو دلو او مور بد پریزی اکرلا دا معشوم نا جوڑا شو دا دے معشوم کما گناہ کرلا کما بد پریزی کرلا مورے دا تیلو اچار خوری دا شملو اچار خوری گڑوڑ اچارو خوری ادے خواہ معشوم دا پایو رو دو والا دا غٹو خیو پخلے و سینا خوگیدل و خرنجیدل دا طول شروع شو دا دے معشوم خود سے بد پریزی نہ کرے مورے بد پریزا وا دا غی بد پریزے سر معشوم بے گناہ دا قینا جوڑا دے نو دا یو پا عمل باندے اثر پا بلن بروزی لکہ دا مور پا بد پریزے پا معشوم اثر پریواتا معشوم ستا ہوئی معصوم
پاک ته وایي. نو دا نیکان بزرگان دا پاک دی، معصوم دی، خو خوا او شاګیر چاپېره د محلې ټول خلک ګډوډ دي. د هغوی په ګډوډېشن باندې دی خوا ته دوی کار خراب شو. په یو محله کې یو سړی خرابي، د هغه د وجې نورو ته هم تکلیف ورسېږي. په یو ښار کې بې تدبیري وشي، بې وقفتیا سره کارونه کېږي، ټوله محله او ټول ښار ته پې نقصان ورسېږي. دقه شانتي روحاني او باطني بد پریزي چې وشي، د هغې غیر چاپېره ملکونو ته اثر رسېږي. قیامت کې الله پاک انصاف کوي، دا بے گناہ بندہ، دا بزرگ، دته آخرت کې سزا نه ملاویږي. دا بد پریزه بندہ دته به آخرت کې هم سزا ملو شي، دا پرهیزګار چې دی دته آخرت کې سزا نشته. که په ده دا تکلیف راغی د دې په عوض کې الله اجر او ثواب ورکوي. که دا پرهیزګار د دې بد پریزه خلکو په بد پریزۍ باندې چې ته تندې ګونجې نه شو، چته یو نه وي ورته چې هلکه بد پریزي مه کوه، دی پې خوشحاله و، دی هم بد پریزه دی. وما اصابکم من مصیبت، هغه څه چې تاسو ته رسېږي د څه مصیبت نه، فبما کسبت ایدیکم، پس په سبب د هغې څه چې تاسو لاسونو کړي دي. ویعفو عن کثیر، الله معافي کوي د ډېرو ګناهونو. وما انتم بمعجزین فی الارض، نه تاسو عاجز کوونکي او ستړي کوونکي الله لره په ځمکه کې، دا الله نه تښتېدی نه شي. الله مرانی سینا کلیته ته تښتېدی نه شي. وما لکم من دون الله، نشته ستاسو دپاره غیر د الله نه من ولی ولا نصیر، څوک کارساز او نه څوک مددگار. ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام، او بعض د نشاناتو د قدرت د الله نه الجوار فی البحر، کشتے بھی پا دریاب کے، الجوار کشتے بحری جہازونه، فی البحر پا دریاب کے، کل اعلام پشانت دغرونو، سنگا پا اوچ ازمکہ باندې غرونو ولاړ دي، پا دې سمندر کے بادبان کشتی بحری جہازونه چې رواني هم پکې داسې اوچت غرق غوندې ښکاري. بادبان کشتی پخوا به وي، کشتی کې یو خوا بل خوا دوه باڼسونه به اوچت ولاړ و، په هغې به یې څادرې تړلې وې چې د هوا چپه به راله نو هغه څادر له به یې دیکه ورکړو، کشتی به روانه شوله، په هوا به چلېدله. اوس هغه بادبان کشتی په دی باندې په دې کې مشین لګېدلی او خپله هوا پیدا کوي، په هوا په چپی روان کړي دي. که هوایي جهاز دی او که بحري جهاز دی، او مګر هوا په چپه روان دی، دیکه وایي. اوس دغه هوا کوله الله ادروله، که بادبان کشتی وي او هوا نه چلېږي نو بس سمندر کې به جهاز ولاړي، او که دا مشین یې وله بند که دیم به هوا پیدا کوي، مشین یې بند که بس ولاړه وي. ان یشأ یسکن الریحا، که الله وغواړي نو د دې کشتو هوا به بند کي، په دې کشتو به هوا بند شي. فیظللن رواکدا، پس اوبدریږي ولاړې، ټوله ورځ به ولاړي، علی ظهره، د سمندر په شا باندې به ولاړې. نو دا هوا د الله په قبضه قدرت کې ده چې هوا یې اوچلوله، بادباني جهاز به رواني، او که ویې دروله نو بس د دریاب په شا باندې کشتۍ ولاړه، نه به رواني. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک پدے کے نخد قدرت دا اللہ دی، لکل صبار شکور، دا ہر صبر کون کے شکر گزار دا پارا. سفر کی کل موافق حالات راشی و کل ناموافق حالات راشی، دوارو حالاتو کی دا صبر و دا شکر امتحان دی.
ناموافق حالات را پاغي به صبر کې، موافق حالات را پاغي به شکر کې. او یوبقهن بما کسبوا، یا اللہ تباہ و برباد کی کشتو لرا، یوبقهن دا کشتے تباہ و برباد کی، بما کسبوا پسبب دا اغد سو چدے بندیانو کم کسب کرنے، ویعفو عن کثیر، او معافی کی اللہ دا ڈیرو دا باز عملون پا وجہ روغ جہاز تباشی اور دغه تباہ ہے وقت بعض وقت کے اللہ پاک معافیوں کی سوک پکے بچ کی. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، او اللہ معلومی یعنی خلق تخی، اللہ تا معلوم دی خلق تخی. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ اللہ خی معلومی اغا خلق یجادلون فی آیاتنا چاہوی جگڑے کی زمن پا آیاتنو کے بحثنو کی جگڑے کی. ما لهم من محیث، نبی داغوی دا پارا زید اخلاصی زید تیخت باورلا نوی چرت بو تختی دا اللہ نا تیخت کولی دیشی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، پس اغسچ در کلیشی وی تاسوتا، فما أوتيتم من شيء پس اغسچ در کلیشی وی تاسوتا، فمتاع الحياة الدنيا، نو پس دا اسباب دا زندگی دا دنیا دی. وما عند الله خير وأبقى، اغا سچ دا اللہ پاک سر دی دا نیکو اعمال و ثوابنا، نو عند اللہ اللہ پاک سر خیر دیر بہتر دی و ابقا، او باقی پاتے کی دن کی دی للذین آمنوا، اغی خلق دا پارا چی ایمانی روڑی دی وعلا ربهم یتوکلون، او پخپل پروردگار بانے توکل و بروسہ کئی. اجرنا ثوابنا دا اللہ سر دی دیر بہتر دیو باقی پاتے کی دن کی دی چارا پارا للذین آمنوا، آخی خلقو دا پارا چی ایمانی روڑے دے وعلا ربهم یتوکلون، او پخپل ربانی توکل و بروسہ کئی. ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. صدق الله العظيم. سورة الشورى پنځشتمه سپارہ ودیرشم آیات.
والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. دے آیاتونو کی د دې خبرې بیان دی چې د دنیا نعمتونه ناقص دي، کامل نه دي، ناقص دي. او د دنیا نعمتونه فانی دي، همیشه نه دي. د دې په مقابله کې د آخرت نعمتونه دي، ناغه کامل دي او دائمی او همیشه دي. د آخرت د نعمتونو د حاصلولو د پاره د ټولو نه لوی او اهم شرط ایمان دی. د ایمان نه بغیر دغه نعمتونه چاته نه حاصلیږي. د ایمان سره که نیک عملونه پورا اهتمام سره وکړي شي نو د آخرت دا نعمتونه بالکل به ملاویږي. او که نیک عملونه نه وي او صرف ایمان وي نو د گناهونو او د کوتاهو د سزا ملاویدو نه پس به د جنت لازوال نعمتونه مؤمن ته ملاویږي. دے وجنا دے آیاتونو کے دا ټولو نه مخکې د ایمان ذکر دے. لومبنی شرط ایمان هغه ذکر شي چې الذین آمنو، او بیا خاص خاص عملونه ذکر کیږي. نو قانون او ضابطه دارا چې د آخرت نعمتونه به په ایمان او عمل صالح ملاویږي. که بغیر د عمل صالح نه الله چاله دغه نعمتونه ورکي نو څوک ته تپوس کولی شي. ضابطه او قانون خو دغه دی چې بغیر د اعمال صالحونه ابتدا کې جنت نه ملاویږي. خو د دې ضابطې نه که الله پاک ووړېدو بغیر د اعمال صالحونه یو ایماندار گناهگار ته سمدستی جنت ورکه، دا د الله رحم دی. نو الله د قانون پابند نه دی، مخلوق به د قانون پابند وي. اوس هغه اعمال او صفتونه چې کم د اهمیت دي د هغې ذکر دی آیاتونو کې الله کوي. وعلى ربهم يتوکلون. دا ایمان والا او د جنت د لازوال نعمتونو مستحق بندیان هغه دي چې علی ربهم یتوکلون، دی په خپل رب باندې توکل او باور کوي. په هر کار کې، په هر حال کې، په هر ځای کې د الله په ذات باندې توکل او باور کوي. د الله نه غیر بل څوک کارساز نه مني. علی ربهم یتوکلون، توکل او باور په الله کوي، په خپل رب. د دې مؤمنانو دویم صفت دا چې الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. دا مؤمنان اجتناب کوي، پرهیز کوي کبائر الاثم د غټو ګناهونو نه، والفواحش او د بے حیاۍ د کارونو نه. غټو گناهونو نه خصوصا د بے حیاۍ نه ځان بچ کړي. گناہ کبیره هغه ته وایي چې په قرآن او په حدیث کې په هغې باندې وعید راغلی وي، د عذاب اورونه پکې شوي چې دا فلانې کار چا وکړ نو هغه باندې لعنت دی، هغه له عذاب دی، وغیره وغیره. نو دا فواحش د فاحشه جمع ده. په دې ګناه کبیره کې فاحشه هم داخله ده،
خو ځان له مستقل ذکر د دې کولو نه اشاره دا معلومیږي چې دا بے حیايي دا په دې غټو ګناهونو کې سخته ګناه ده. یو وجه دا چې دا متعدي ګناه ده. یو بنده چې بے حیا شو بل ورته ګوري نو دا بلم د بے حیايي کارونه شروع کی. مثال په طور زنا یا د زنا مقدمات او هغه ګناهونه هغه بد عملونه چې ښکاره خلک کوي نو دا هم بے حیايي ده. نو دا انسانی معاشره خرابی نو ځکه دا فواحش ځان له ذکر کړل. نو نیکان بزرگان جنتیان هغه خلک دي چې په رب خپل توکل کوي او د غټو ګناهونو خصوصا د بے حیايي د کارونو نه ځان بچ کوي. خو دریم صفت یې بیا دا دی واذا ما غضبوا هم یغفرون. که چېرې دوی غصه شي د مؤمن ته غصه او غضب راشي نو بیا یغفرون دوی معافي هم کوي. دا د ښکلو اخلاقو یو اعلی نمونه ده چې بنده له غصه ورله او بیا برداشت وکړي او معافي وکړي. ځکه کله کله یو بنده د چا په محبت کې ړوند کوڼ وي یا په چا باندې غصه شي نو ړوند کوڼ وي. چې غصه غالب شي یا محبت غالب شي نو ډېر هوښیار خلک یې ړانده کاڼه ته جوړ شي، جایز ناجایز نه ګوري، حق او باطل نه ګوري، په نتیجه باندې سوچ فکر نه کوي چې څه به کېږي، خو خپله غصه وباسي. نو مومن نیک عمله داغه صفت داره چې دې غصه شو نو که دې بدله اخلي نو برابر بدله اخلي، زیاتې نه کوي. څلورم صفت یې داره چې الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة. الذین استجابوا لربهم دا مؤمنان هغه خلک دي چې دوی حکم قبلې د خپل رب، چې د رب د طرف نه کوم حکم ورته وشو نو پاغې کې چونچرا نشته، فوراً د خپل رب حکم مني او عمل ته تیاریږي. که دا حکم الهی د د مزاج مطابق هم او که د مزاج نه مخالف هم، خو چې د الله حکم دی نو دی یې مني. نو پدې کې د اسلام تمام فرائض داغه ادایګي داخله ده او تمام حرام او مکروهاتونه د بچ کېدلو پابندي ده. اوس پدې فرایضو کې منځ یو اهم فرض دی او د دې مانځه خصوصیت داره چې کله منځ بنده کوي پابندۍ سره کوي، آداب داغه خیال ساتي، نو دا منځ بنده منې کوي د بے حیایۍ نه. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، د بے حیایۍ او د بدۍ د کارونو نه منځ منې کول کوي. نو دې وجې نه احکام الهیو کې اقام الصلاة منځ قائمۍ دی مستقل ذکر کړ. پنځم صفت د مؤمن دا دی چې وامرهم شورا بینهم، د دوی اهم کارونه، امرهم اهم کارونه د دوی خپل منځ کې په مشوره باندې وي. امر نه مراد اهمیت والا کارونه، خو چې په شریعت کې داغه خاص حکم متعین نه وي نو پاغه کې به دا مسلمانان مشوره کوي. اوس که خاص حکم متعین وي په شریعت کې نو بیا پکې د مشورې ضرورت خو نشته. لکه مازدیګر مونځ دی 4 رکعاته دي، نو دې کې مشوره کوي چې 100 رکعاته وکړو، نو دې کې حکم متعین دی. بنده صاحب نصاب د زکات به ورکوي
سونه زکات به ورکوي 40 روپو کې 1 روپۍ دا خو معلومه ده که خو مشوره نه کوي چې 1000 روپۍ دي 1,00,000 روپۍ دي مشوره کومه چې څو پکې ورکو 1000 کې 25 دي 1,00,000 کې 2.5 دي دا خو معلوم دی متعین دی نو د شریعت حکم پکې متعین دی نو دې کې د مشورې ضرورت نشته دا مانځه باره کې دا مشوره کولی شي د مازدیګر مونځ په څو وکړو 100 بجې وکړو دا مشوره جایز ده او 1,00,000 روپۍ دي 2.5 پکې زکات دی چاله ورکو نو مشوره وکړه خپل خپلوان دي ګاونډیان دي علاقه کې غریبانان معلوم دي که تا ته نی معلوم څوک بل مشوره کوي چې فلانی غریب دی فلانی غریب دی دلې ورکه نو کوم ځای کې چې حکم شریعت متعین نوي او کار اهم وي نو مشوره به پکې کې امرهم شورا بینهم پیغمبر علیہ السلام تم الله حکم کړی دی چې د صحابه کرامو سره مشوره کوه شاورهم فی الامر دی سره مشوره کوه د پیغمبر علیہ السلام خو مشورې ته حاجت نه ځکه براه راست د الله له طرفه حکم به کېده چې فلانې کار داسې وکړه نو د پیغمبر علیہ السلام مشورې ته څه حاجت دی چې الله ورته شاورهم فی الامر دوی سره مشوره وکړه په دې کې به د صحابه کرامو زړه ښه شي چې پیغمبر علیہ السلام موږ نه هم تپوس وکړه مشوره کوي او بل دا چې امت ته د مشورې تعلیم دپاره الله ورته دوی سره مشوره وکړه حکومت او اقتدار چې حواله کېږي دې کې به مشوره کوي چې د دې قوم دپاره بادشاه جوړو څوک وله بادشاه کو نو مشوره به کوي خو د هوښیارو خلکو سره د دیندار خلکو سره به مشوره کوي نو په دې کې هم شریعت د شخصي حکومتونو جرړه وویسته یو بادشاه وي هغه مړ شي نو هغه نه پس بیا د هغه نابالغه لیونی زوی ابه باچا وي نو هغه د بادشاهت قابل دی چې پلار یې مړ شو نو زوی یې باچا شو چې زوی یې مړ شو نو نوسی یې باچا شو دغه بادشاهت نه دی شریعت د دې جرړه کټ کړله مشوره وکړه چې کوم د حکومت او اقتدار قابل دی هغه بیا بادشاه شي اوس مشوره دې کې چې اکثریت رای وي نو په هغې عمل وکړه خو یو د مغرب جمهوریت دی یو اسلامی جمهوریت دی نو اسلامی جمهوریت کې د دیندار خلکو نه د هوښیار خلکو نه به تپوس کې مشوره بالی او مغربي جمهوریت کې یو پاگل یو لیونی یو پوډري او یو ولی الله د ټولو یو وټ دی یو شانتې رایه ده د اسلامي او د مغربي جمهوریت فرق دقه ځای کې واضح شو چې کم کارونه اهم وي نو هغې کې تلوار مه کوه او صرف په خپل رای باندې مه کوه هغې کې د هوښیارو خلکو مشوره واله حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کوي که یو معامله موږ ته پیښه شوله چې په هغې کې قرآني فیصله نه وه او ستاسو په احادیثو کې داسې واضح حکم نو موږ به څه کوو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمای اجمعوا له العابدین من امتی زما د امت عبادت گزار خلق را جمع کې واجعلوه بینکم شورا او دغه کار په خپل منځ کې په مشوره باندې وکړئ ولا تقضوا برای واحد او د یو کس په مشوره باندې د یو کس په رای باندې ګورې عمل ونه کوي یو خبره قرآن کې معلومه واضحه نه ده حدیث کې واضحه نه ده نو د امت عبادت گزار به راولې او د هغوی نه به مشوره والې او د یو کس په رای به کار نه کوي دې روایت کې دا الفاظ هم شته چې فقها او عابدین د هغوی نه مشوره واله
نو دینا معلومیږي چې مشوره هغه چانه اغشتل پکار دي چې هغه فقها دي د دین سوچ او فکر ورسره وي او عبادت گزار وي. تفسیر روح المعانی لیکي چې مشوره په دې طریقه نه چې بے علم او بے دین خلق برا جمع کې او د هغوی نه به مشوره والی دی که خو په ملک کې فساد را دي چې د بے دین خلکو نه مشوره اخلي، بے علم خلکو نه مشوره اخلي. نو مشوره به په اهم کار کې اخلي او د ارچانه نه د دینداره تقواداره او پوی والا بنده نه به مشوره اخلي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې کم کس د یو کار اراده وکي او په دې کې مشوره واخلي او عمل وکي، الله به دته د هدایت لار ښیي، د ده رخ به هغې طرف ته اړی چې په هغې کې د ده انجام بهتر به وي. حسن رضی اللہ تعالی عنہ وی ما تشاور قوم قط الا هدو، یو قوم مشوره نه ده کړې مگر هغوی ته هدایت شوی دی. د هدایت والا کار د هغې ښودنه ورته شوې ده. نو کار به په مشوره وي و امرهم شورا بینهم. یو حدیث مبارک کې راغلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمای چې تر کومې پورې ستاسو امیران او حاکمان هغه خلک وي چې د ټولو نه بهتر وي او ستاسو مالدار خلک سخیان وي، یعنی د الله په نوم باندې په غریبانانو خرچه کوي، او ستاسو کار په خپل منځ کې په مشوره باندې وي، نو دغه وخته پورې تاسو لا د ځمکې د پاسه اوسېدل یعنی جمدي پاتې کېدل بهتر دی. او چې کله ستاسو امیران او حاکمان ستاسو د قوم ناکاره خلک وي او ستاسو مالدار خلک بخیلان او شومان وي او ستاسو کارونه ښځو ته وسپارلی شي چې هغوی څنګه کول غواړي هغسې کوي، نو په دغه وخت کې تاسو له د ځمکې په شا اوسېدلو په ځای د ځمکې خېټه درله بهتره، مرګ درله غوره دی. بیا چې په مشوره باندې کار کېږي نو دی کې به د ټولو خیر وي. چې کله مشوره وشو نو بیا په عمل کوي، داسې نه چې روزانه مشوره کې او اسې په وخت تیر شي او په مشوره کې ګډ وډ خلک ناستي او بس بیا پاسې دوا کې مشوره وشو او قدم نه اخلي، نو دا کار به بې فایدې وي. دا په مشورې پورې خندا ده. شپږم صفت د مؤمن دا دی چې مما رزقناهم ينفقون. الله وایي چې موږ ورته څه ورکړي دي، کوم روزي مو ورکړې ده په هغې کې دوی د الله په نوم خرج کوي. په دې کې زکات هم شامل دی او نفلي صدقات هم شامل دي. دا قرآن طریقه دا ده چې زکات، صدقات او منځ یو ځای ذکر کېږي، اقیم الصلاة و آتوا الزکاة. خو دې دی کې د مانځه نه رستو مشوره ذکر شوله او بیا زکات ذکر شو. په دې کې اشاره دې طرف ته ده چې د مانځه دپاره جومات ته 5 وخته جمع کېږي، نو دغه مانځه وخت کې تاله د مشورې موقم ده، که مشوره کوې نو وکړه، او بیا چې پکې غریب معلوم شو نو په هغه خیر خیرات هم وکړه. اووم صفت د مؤمن دا دی چې والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. دا مؤمن هغه کس دی که ده ته ظلم ورورسې، چا پې ظلم وکړو نو دی پورا بدله اخلي، یعنې زیاتې نه کوي، د حد نه تجاوز نه کوي. معافي کول بهتره ده، خو که یو بنده په معافی کولو باندې سمیږي نه نو د هغه نه که بدله اخلي نو اغشتی شي، خو برابر بدله چې یو پړق یې درکړی نو یو پړق به ورکوې، داسې نه چې لسته پړق هم ترې وباسي او لته هم ورکوي، داسې نه، دا خو زیاتی ظلم دی. مظلوم ولګېد ظالم شو، نو جزاء سیئة سیئة مثلها.
او که معافی کې نو فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. اوس کله کله معافی کول بهتر دی او کله کله بدله اغشتل. یو فاسق فاجر سړی دی یو نیک بزرگ هر وخت یې چیړي او هغه وایي بس صبر به کوو، خدای وایي چې صبر ښه دی. نو په دې صبر کې دا فاسق نورم زړور شو او دا بزرگم چیړي او نورم نیکان بزرگان چیړي، نو داسې وخت کې بدله اغشتل بهتر دی. او که یو بنده غلطی وشو ظلم یې وکړ او بیا راغی معافي غواړي چې بس ما نه غلطۍ شوې دی او معافي غواړم، نو داسې وخت کې معافي کول بهتر دی. کله معافي بهتر ده، کله بدل اغشتل بهتر دی، د حالاتو مناسب. هو الذين يجتنبون كبائر الإثم، اغا خلق یجتنبونا چه پریز کئی اجتناب کئی ځان بچ کئی کبائر الاسم د غټو غټو گناهونو والفواحش او د بے حیاینا. واذا ما غضبوا او هر کله چې دوی په غصه او غضب کې راشي دا مؤمنان هم یغفرون نو دوی بخنه هم کوي. غصه مؤمن لبه ورزي بغیر غصه به نه وي. فضائل صدقات کې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي وایي کم انسان له چې غصه نه ورځي نو دا انسان خر دی چې غصه نه ورځي. خو که د دې غصې نه پس څوک راشي او هغه ته معافي غواړي او دی یې نه معاف کوي نو دا شیطان دی. بیا مؤمن له به غصه ورځي خو د الله د رضا دپاره به برداشت کوي هم. واذا ما غضبوا هم یغفرون هر کله چې دوی له غصه او غضب ورشي نو هم یغفرون نو دوی معافي هم کوي بخنه هم کوي. والذین استجابوا لربهم او هغه خلک چې قبول کړي د حکم د خپل رب واقاموا الصلاة ومز قائمی د مانځه فرائض واجبات سنت مستحبات پاغې باندې عمل کوي. د حرام او د مفسد او د مکروه نه ځان بچ کوي. د آداب او خیال ساتي. اقام الصلاة ومز قائمی. وامرهم شورا بینهم او کار د دې په خپل منځ کې په مشوره باندې وي. ومما رزقناهم ينفقون او بعض د هغې روزۍ نه چې موږ دوی ته ورکړې ده ينفقون دوی د الله په نوم باندې خرج کوي. والذین اذا اصابهم البغي او هغه خلک چې کله په دوی باندې ظلم وشي اصابهم البغي دوی باندې ظلم وشي هم ينتصرون نو دوی پورا بدله اخلي زیاته نه. وجزاء سیئة سیئة مثلها او بدله ده بده جزاء سیئة بدله ده بده سیئة بدی ده مثلها پا مثل داغی کچا یو پلق در کو ته پلق اوباسی نو دا داغه داغه بده برابر بدل لی نو دیتا سیئه نشی ویلی دا گناه ندا خو دیده که مشاکلتن سیئه اطلاق پی اوشو یعنی دا پلق داغه پلق پشانت دی. فمن عفا و اصلحا پس اغا چاچ معفی اکللا و اصلحا او صلح اکللا فاجره علی اللہ اجر و ثواب دد پا اللہ پاک باندے دے. انہو لا يحب الظالمین بے شک اللہ پاک محبت نکی دا ظالمان سرا. ولمن انتصر بعد ظلمه او اغا کس انتصر چه بدلے واغشتا بعد ظلمه رست د خپل مظلومیتنا مظلوم نے او د ظالم نے بدلہ واغشتلا
فاولئک ما علیہم من سبیل، نو نشتر پدوی باندے من سبیل س الزام پی نشتر گناہگار نرے، پورا بدلہ اغشتو باندے گناہگار نرے، او معافی کول افضل لی. انما السبیل علی الذین، بے شک گرفت و الزام پا اغی خلقو دے یظلمون الناس چی پا خلقو بانے ظلم کئی، ویبغون فی الارض بغیر الحق، او فساد کئی پزمک کے پنا حقا، ویبغون او فساد کئی فی الارض پزمک کے بغیر الحق پنا حقا، اولئک لهم عذاب علیم، دغ خلق چیزی ندوی دا پارا دردناک عذاب دے. ولمن صبر، خامقا اغا کس چه صبر اوکو، وغفر او معفی اوکرلا، ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک دا کار دا حمد دا کارونو ندے، صبر کول او معفی کول لمن عزم الامور، دا حمد دا کارونو ندے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفير. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. صدق الله العظيم. سورة الشورى پنزیشتما سپارہ اور 44 نمبر آیات. من يضلل الله فما له من ولي من بعده، چالچ اللہ پاک توفیق ورنکی قل رحم وسر شامل حال نکی، ہدایت و تا انشی ندق کس گمراہ دے، او دا دسو کارساز دا اللہ نا غیر نشتا. ومن يضلل الله، اغسوک چی اللہ بیلارک گمراہک، فما له من ولی، پس نبی دا دا پارسوک کارساز، من بعده دا اللہ نرستو، دا اللہ نغیر دا دسو کارساز نشتا. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ، او تبوین ظالمان لرا مشرکان لرا لما رأوا العذاب چکل دوی عذاب اوینی یقولون ندوی بوائی، دا ظالمان مشرکان بوائی، هل الى مرد من سبیل، هل الى مرد، آیشتر واپس کے دو دا پارا دنیا تا واپس کے دو دا پارا اشتر من سبیل سلارا،
دنیا ته به واپس لار شمه ستاسې لار پکار ده چې زه په دنیا ته واپس لار شمه او هلته ډېر نیک عملونه وکړم او آخرت ته بیا د نیکو اعمالو سره راشمه. وترى الظالمین ته به وینې ظالمانو لرا، ظالمانو نه مراد مشرکان. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ډېر لوی ظلم دی او مشرک ډېر لوی ظالم دی. نو ترى الظالمین ته به وینې ظالمانو مشرکانو لرا لما رأوا العذاب چې کله دوی قیامت کې عذاب وویني یقولون نو دا مشرکان کافران به وایي هل الى مرد من سبیل، آیا واپس لو د پاره سلار شته چې دنیا ته په لاړ شو او بیا نیک اعمال لو. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل، وتراهم تبوین دی مشرکان لرا يعرضون عليها چې دوی به پیش کولی شي دی اورتا، يعرضون دوی به پیش کولی شي عليها د دوزخ اورتا. خاشعين من الظل، دی به د ذلت د وجې سترګې ښکته کړي وي، د شرم نه د ذلت د وجې نه سترګې به یې ښکته کړي، پورته به ګوري نه. ینظرون من طرف خفي، دوی به کتل کوي په ښکته ښکته نظرونو باندې، د سترګو لاندې به داسې ګوري را ګوري، لکه دا مجرم چې سترګې پورته کولی نه شي او د سترګو لاندې ګوري. د خپل ذلت د وجې د خپل پیمانتیا د وجې ښکته به ګوري او چا سره سترګې مخامخ کولی به نشي. وقال الذين آمنوا، او وای به مؤمنان، وقال الذين آمنوا وای به هغه خلک چې ایمان یې راوړی، مؤمنان به وای ان الخاسرین الذین، بیشک هغه تاوانیان خسروا انفسهم چې په تاوان کې خپل ځانونه اچولیو، و اهلیهم او خپل کور والا بندیان په تاوان کې اچولیو یوم القیامت د قیامت پر ورځ. وقال الذين آمنوا وای به هغه خلک چې ایمان یې راوړی مؤمنان به وای ان الخاسرین الذین، بیشک تاوانیان هغه خلک دي، ان الخاسرین الذین، بیشک تاوانیان هغه خلک دي خسروا انفسهم چې خپل ځانونه امتحان کې اچولی دي، و اهلیهم او خپل اهل بال بچ خاندان په اور کې اچولی دي یوم القیامت د قیامت پر ورځ. دا بدبخت خلق دي خپل ځان او خپل متعلقین کور والا بندیان ټولې ځان سره تباه کړي دي، نو دا تاوانیان دي. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، الا خبردار ان الظالمین بیشک ظالمان چې دي فی عذاب مقیم په همیشه عذاب کې بوي. کفار به دوزخ کی چرې به تې وتیلی شي، وما هم بخارجین من النار وما كان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله، وما كان لهم نبوی دی کافر د پارا من اولیاء سوک حمایتی ینصرونهم چې دوی سره امدادو کی من دون الله بغیر د الله نه. ومن يضلل الله، اغا سوک چه اللہ بیلارک فما له من سبیل، پس نبید دا پارا سلار دا ہدایت، چه اللہ بیلارک نو دا پارا لار دا ہدایت بنوی او پا آخرت کے دا نجات لار بنوی. ومن يضلل الله، اغا سوک چه اللہ بیلارک فما له من سبیل، پس نبید دا پار دا خلاصی لار او دا ہدایت لار. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم،
لا مرد له من الله. استجیبوا قبول کے تاسو حکم لربکم دخپل پروردگار دخپل رب حکم قبول کے حکم امنے من قبل ان یأتی یوم مخدرات لو دا اغیر وزنا لا مرد له چی دا اغیر وزی واپس کی دل نشتری من اللہ دا اللہنا. پا دنیا کے عذاب کل کل رستو کی ختمی گی ہم اور رستو کی گی ہم خدا قیامت پر ازبان عذاب نہ ختمی گی نہ رستو کی گی. ویدہ دغیر وزی درات لولا مخکر اللہ حکم امنے استجیبوا لربکم تاسو امنے حکم ندخپل رب من قبل ان یأتی یوم مخکر درات لولا اغیر وزینا لا مرد له چی دا دغیر وزی واپس کی دل نشتری من اللہ دا اللہ دا طرفا دغیر وز او داغی عذاب نرستو کی. ما لکم من ملجئی یوم اذن نبا استاسو دا پارزے دا بچ کے دو پا دا غیر وز دا قیامت پرز دا پنازے نشتے. ما لکم من ملجأ جائے پناہ دا بچ کے دو زے نبی. ما لکم نبا استاسو دا پارا من ملجئن دا بچاوی زے یوم ایذن پا دا غیر وز وما لکم من نکیر او نبا وستاسو انکار. انکار بنوی بعض وقت کے با انکار وی او بعض وقت کے با انکار نی. دا قیامت روز دیر لوی روز دا او پا دے کے مختلف حالات تی نو دا حالاتو پا اعتبار کله وا انکار وی کله بنوی. دی شرک او کفر په دنیا کې کړي دي کافرو او داسې وخت به قیامت کې راشي چې دی به الله ته والله ربنا ما كنا مشرکین زمنګ دې په الله قسمی چې زمنګ رب دې من چرم شرک نه وکړي انکار وکړو. تا الله مخکې قسم وخوري والله ربنا زمنگ دے پا اللہ قسمی چی زمنگ رب دے ما کننا مشرکین من کو شرک نہ کریں. اور دا سے وقت بم پا قیامت کیوی چی وما لکم من نکیر ستاسو بارو انکار وینا اقرار بکر چی او دا عرص من کری دی فلانی دو کا کری و فلانی دو کا کری دا راتا فلانی وی و دا فلانی وی او خدای دل مزدبل عذاب ورکی چی دا پا وجبانی من دو زختر آگلی نے انکار بنوی. ما لکم من ملجئی یوم اذن نبا استاسو لپارا جائے پنا دا بچ کے دو دے پدا غیر وزبان دے وما لکم من نکیر او نبا استاسو لپارا سا انکار. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. فإن أعرضوا کچر داخلك اعراض کی مخ علی فما ارسلناک پس من نیرا لے گلے تو علیہم پدیبان حفیظا نگہبان. کدا پیغمبر علیہ السلام حکم دا کافر نمانی دا اللہ وطیتے پہ پزور منل نشتے زموار نے ستا ڈیوٹی صرف دا چی زمان پیغام ارسوان اور تا پل ڈیوٹی تر سرکللا پیغام دے رسول دے. کدی نمانی نو جہنم زیلی. فإن أعرضوا پس کچر دی اعراض کلا کافر فما ارسلناک علیہم حفیظا پس منگ نیر آلے گلے تپدیبان نگہوان ان علیکا الا البلاغ نشتستا پزمبانے مگر صرف رسول دا حق دی وغتا رسول دی. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. وإنا بشك من اذا اذقنا الانسان چکل من اسکو پیو انسان بانے منا دخپل جانبنا رحمتا سرحمت فرح بحان دو پدغ رحمت بانے خوشحالشی. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او کچر ارسیگی
دویتا سیئتن سبدی ستکلیف و تورسیگی بما قدمت ایدیهم پس سبب دا اغی گند عملون چروانی لیگلی دی دوی لاسونو فإن الانسان کفور پس بیشک انسان دیر ناشکر دی کفور دیر سخت ناشکرہ که رحمت و تورسیگی خوشحالی که تکلیف و تورسیگی د خپل بد عمل پا وجبانے نو بیا نا امیدی او ناشکروی للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ پاک لرے حکومت و سلطنت دا اسمانونو او دا ازمکی یخلق ما یشاء اللہ پاک پیدا کی ما اغا یشاء چدا اللہ خوخشی یهب لمن یشاء اناسا اللہ پاک ورکی وربخی لمن اغا چاہتا یشاء چدا اللہ خوخشی اناسا لریان ورکی چالا چا اللہ تمنظوری نو جنکے والا پیدا شی لریانے کیگی ویہب لمن یشاء الذکورا ورکی اللہ پاک وربخی اللہ لمن اغا چاہتا یشاء چدا اللہ خوخش الذکورا مذکر اولاد ورکی زامن ورکی چالا اللہ لریانے ورکی او چالا زامن ورکی او یزوجهم ذکرانا و اناسا یا ورکی اللہ دویتا جوڑے جوڑے ذکرانا و اناسا زامن او لریانے چالا زامن لریانے دوارا ورکی چالا صرف زامن ورکی چالا صرف لریانے ورکی ویجعل من یشاء عقیما او گردی اللہ اغسو چا اللہ غواری عقیما شند اسم نور کی چالا بالکل بچے نور کی نزوی ملو چالا نور ورکی چالا زوی ورکی چالا دوارا ورکی اور چالا اسم نور کی گردہ بچوں پا پیدائش کی اللہ پاک اول لوریانی یاد کردی نلور دان دا اللہ پاک نعمت تے زویم دا اللہ نعمت تے لن ترانی بالکل میں نشنی دی دا خبر سنگ شوی دا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سر لیدل میں کرے صرف خبری کری دی نو دے آیات کے اللہ فرمائی کہ دا اللہ پاک سر دا خبر کولو دری صورتون دی دری طریقی دی وحیاً پزرے کی وطا القاو شی وحی ستوئی القا فی القلب پدیرے کے پتا خبر ور اچول دا پویخ ہم کی دیشی اور پا خود کم کی دیشی اور عموماً پدی طریقہ کی جدا اللہ نے طرف دا وحی کی جو پزرے کے اچول کی گی نو دے کے الفاظ دا اللہ نے طرف نوی یو مضمون وی چې پزړه کې ورواچولی شي الفاظ بیا د پیغمبر په زبان باندې وي دویمه طریقه دا چې من وراء حجاب په منځ کې حجاب او پرده وي موسی علیہ السلام په کوه تور باندې د الله سره چې خبرې کولې نو هغه ځای کې پرده وه منځ کې موسی علیہ السلام د پردې په شا خبرې کړي دي او دغه پرده لا چې انسان په دنیا کې د دې په وجه باندې د الله دیدار نشي کولی او داسې پرده نه چې په الله یې ورواچولو او الله یې پټ کو لکه یو انسان دی تا په څادر ورواچو بستن دې پرې ورواچو تی نه وینې دا پرده ده په الله داسې پرده نه ده بلکې د دې انسان په دې سترګو پرده ده لکه روازی نور خمه زیدار ماسپخین کی راقتلی خو یو سړی د مور نابینا پیدا دی ناغی نوینی نو پا دی نور پرده را کنه ده پسترگو پرده را نو ده انسان پسترگو بانه پرده را دی اللہ نوینی پا اللہ پرده نشی راتلی اللہ پا پرده کی پتیدی نشی خو ده انسان قوت بینائی د لیدلو قوت کمزوری دی دقه د ضعف پرده په ده باندې پرته ده او په جنت کې به دا قوت الله زیات کړي د مؤمن دپاره قوت بینایی به ولا زیاته کړي نو دی به په جنت کې د الله دیدار کولی شي او د دنیا ماحول کې دا سترګې کمزوري دي نو په دې کمزورو سترګو د الله دیدار نه کېږي
نو موسی علیہ السلام په کوه طور د الله دیدار نه کړي من وراء حجاب پس پردا د پردې په شا خبرې شوي دي دا فرشتي چې په اسمانونو کې دي او دوی د الله سره خبرې کوي د دوی ترمنځ پردې وي جبرائیل علیہ السلام فرمای وزه الله ته ډیر نږدې شوم او خبرې مې کولې وی بیا هم او یا زره پردې زما د الله ترمنځ وي نو د انسان د سترګو د کمزورۍ پرده ده دې لیدل نشي کولی د یا په زړه کې القا کېږي د وحي یوه طریقه د خبرو طریقه یوه دا ده چې زړه کې خبره یو مضمون ور واچوي دویم دا چې د پردې په شا خبرو کی او دریم دا چې یرسل رسولا الله خپل قاصد راولېږي لکه جبرائیل علیه السلام راولېږي او د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې پیغمبر سره خبرو کی نو داسې براه راست مخامخ خبرې د الله سره دنیایي ماحول کې ناممکن دي او په قیامت کې په جنت کې به انشاءالله دیدار کیږي الله دې موږ او تاسو ټولو ته خپل دیدار نصیب کړي وما كان لبشر مناسب و لائق ندی د یو بشر دپاره ان یکلمه الله چې الله د ده سره خبرې وکړي الا وحیا مگر په طریقې د وحی په اشارې باندې په زړه کې مضمون ور واچوي او من وراء حجاب یا د پردې په شا لکه کوه طور کې موسی علیه السلام سره او یرسل رسولا یا خپل قاصد ولیږي لکه ټولو پیغمبرانو ته قاصد جبرائیل لیږلی دی فیوحي باذنه ما یشاء پس وحی لیږي الله په خپل حکم باندې ما هغه یشاء چې د الله خوښه شي انه علی حکیم بشک دا الله برتر دی د حکمتونو خاوند دی هو كذلك اوحینا الیک هم دقرنگ من وحی را لېږلی د تا ته روحا من امرنا یو فرشته په خپل حکم باندې جبرائیل علیه السلام د وحی په ذریعه باندې پیغمبر ته د الله حکمونه معلوم شي الله په څه رضا کېږي او په څه ناراضه کېږي دا د وحی په ذریعه باندې کېږي نو چې کله وحی نه راغلی نو معلومات نه کېږي نو پیغمبر علیه السلام ته چې وحی نه ورغلی نو الله ورته ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان تا ته پته نه لګېدله چې کتاب څه شی دی قرآن څه شی دی ولا الایمان او د ایمان تفصیلات هم درته معلوم نه و هر پیغمبر پیدایشی مومن بلکہ پیغمبر نہ ہر انسان پیدائشی مسلمانی کل مولود یولد علی شغ مسلمانی نو چې دا هر چا بچی مسلمان دی نو پیغمبر په طریق اولا هغه مومن وي او هر پیغمبر د پیغمبرین مخکې د ولایت په یو اوچته درجه باندې وي یو ډېر لوی ولی الله وي او د الله ولی بغیر د ایمان خو نه وي نو ایمان پکې وي د ټولې دنیا دا نیکان بزرگان ولیان چې راجمع کې نو د دوی دا درجه د یو اوبو د یو څاڅکي برابر او د نبوت نه مخکې د پیغمبر د ولایت درجه د سمندر برابر دومره لویه درجه د ولایت ورته الله ورکړي وي خو دا چې وحی نه شوي نو د ایمان تفصیلات ورته نه معلوم هغه خپل کتاب چې ورته نازلیږي نازل نی نو د هغې هغه معلومات لا دته نی نو چې کله الله کتاب ورکړي نو د الله د حکمونو تفصیلات ورته معلوم شي الله ورته د ایمان تفصیلات بیان کړي نو د وحی نه بغیر پیغمبر ته دغه معلومات نه وي نور مؤمن وي اوچت درجې ولی وي ما كنت تدري تا پته نه لګېدله ما الکتابو چې کتاب څه شی دی د قرآن تفصیلات درته نه معلوم ولا الایمان او نه تا ته د ایمان تفصیلات معلومو
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولكن جعلناه نورا، لكن اقرض من دا قرآن يو نور، دا قرآن يو رنا وراهم لك نهدي به من نشاء، من هدايتكو فدي قرآن باني من اغشات نشاء كذا من خوخشي من عبادنا نخبر بندياننا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، او بشکتو پیغمبر علیہ السلام ته فرمائے وانک بشکتو لتهدی ہدایت کے الى صراط مستقیم د نیغ لارې ته خپل امت ته د نیغ لارې هدایت کے صراط الله الذي دا الله غلار له ما في السماوات وما في الارض، دا اللہ پاک لار تا ہدایت کے اغا اللہ الذي اغا اللہ له ما في السماوات چدا اغا پارا حکومت دا آسمانونو دے وما في الارض او اغا سچ پر علمک کی له دے اللہ لرا مملوک دی ملکیت دی ما اغا سو في السماوات چی آسمانونو کی دی وما او اغا سو في الارض چی پر علمک کی دی دا طول دا اللہ دی تو دا اغا اللہ لار تا ہدایت کے الا الاللہ تسیر الامور، الا خبردار الى الله خاص الله پاک طرف تا تسیر الامور گرویدل دا طول کارون دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.